دا د ګیلمنې آخري ارامګاه ده. خو دا ډېره غلطه کړې چې بېګناه وشتلې ده. چې انسان هر څونه ګناهګار شي د هغې سزا به وله زما رب ورکوي. د انسان څه کار دی چې تهمتونه لګوي، الزامات لګوي. دا د ګیلمنې قبر دی، 14 لکه فالوورز دي، دا مینوال دی، سپورټر دی، دا د کرک نه راغی د دې د قبر دپاره دی، د وا دپاره. کتونکو دا د ګیلمنې قبر دی، تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وي، دلته کې هر سړی راځي او ټیک ټاک جوړوي. او بله دا خبره زه دا خبره کوم چې دې قبر کې لاندې څه شروع دي، څه الله کومې معاملې کوي، هغه صرف الله ته پته ده، انسان ته پته نشته دی. دا قبر دی، دا آخري ارامګاه ده، 14 لکه فالوورو او آخري ارامګاه ده. په دې کې یو عبرت هغه خلکو دپاره پروت دی څوک چې نن سبا په سوشل میډیا راځي، خاص کر جینکۍ او په خاشي خورۍ، نو هغې دپاره هم دا عبرت دی چې د آخري ځای دا دی چې هر څونه عمر د انسان سي وشي که نه نو به ورځ نه ورځ خامخا مري. دا د ګیلمنې آخري ارامګاه ده. د ملګري څه خبرې کوو، دی هم راغلی. ته څنګه یې؟ ښه لکه یم خیر دی. ته ښه څه دپاره ته راغلی؟ بس دې قبر له رالو موږ خو ډېر سفر وکړو، ځای هم رانه ورک کړو، اخر هم پیدا کړو. موږ د باجوړي والته کار کوو، کوم ځای کې کار کوو؟ هغه هر څه کار کوو پلستر. نو ډېر خلک پرې خوشحاله دي، څه وی دې باره کې؟ بس موږ خو پرې خفه او بس خدای دې وبخي. بس زم دا خلکو ته یو درخواست کوم، پیغام ورکوم، څوک چې په دې باندې خوشحالۍ اظهار کوي. زمونږ رب چې کوم دی ډېر بخونکی مهربانه ذات دی. څه پته لګي الله بخلی وي، الله بخونکی مهربانه ذات دی. نو په چا په مرګ باندې خوشحالي نه پکار شي. یو انسان مړ شي هغه بیا محتاج شي چې موږ تاسو دعاګانې ورته وکړو. دا یو غټ غم دی. صحیح شوله. د خو بچی هر څنګه شي، خو په مور او پلار باندې چې کوم دی هغه بچی ډېر زیات ګران وي. نو چې یو انسان کله مړ شي، وفات شي، بیا پکار چې هغه ته موږ تاسو دعاګانې وکړو، هغه دعاګانو محتاج شي. دا نه چې خلک راځي او ټیک ټاک جوړوي او خنداګانې کوي او خوشحالېږي. دغه ملزمان پکار چې گرفتار شي او واقعي چې سزا دې ورته میلاو شي، ځکه چې ظلم یې کړی، زیاتۍ کړی دی. او چې کوم خلک د خوشحالۍ اظهار کوي، په چا باندې خوشحالېږي مه، دا مر چې کوم دی هېڅ پته نه لګي. څه ټایم چې دا د کور نه وتې وه، دې ته به پته نه وه چې زه به مرم او بیا چې کوم دی مړه شوله. نو کېدای شي زه هم د دې ځینې لاړ شم، راپرېوځم، مړ شم. داسې نور ملګري هم دي. نو د مرګ او ژوند چې کوم دی پته نه لګي. او چې کله یو انسان مړ شي نو بیا هغه د بخښنې شي، دغه لپاره د مغفرت دعا پکار ده. دا نه چې ته راپاسېږي په سوشل میډیا باندې، په ټیک ټاک باندې او خوشحالۍ کې ګډاګانې کې او ناسورو دا واغه. نو دا خبرې د مرګ نه پس چې کوم دی نه دي پکار. که تاسو کې دومره ایمان وي، دا خبرې به تاسو د هغې په ژوند باندې کړی وې، نو بیا بس تاسو مونږ منلی وې چې بلکل لکه تاسو تکړه یې. د سوشل میډیا کردار داسې ځان لپاره جوړ کړئ چې سبا تاسو پسې خلک خفه وي. صحیح شوله. داسې کردار ځان نه جوړ کړئ په سوشل میډیا باندې او په ریل لایف کې چې تاسو سبا مړه شئ، تاسو پسې بیا خلک چې کوم د خفه وي، د خوشحالۍ اظهار در باندې نه کوي. ټیک شوله. 14 لکه فالوورز او په 14 لکه فالوورز چې کوم دی دغه 15-20 کسان په جنازه کې ولاړو. خو چېرته دا ژوندی وی او دا اعلان یې کړی وی چې په پلانکي تاریخ باندې زه راځم فیصل هیلز ته، او دغلته کې به چې کوم دی زما چې څومره مینهوال دي تاسو راشئ، نو په زرګاو خلک به راغلی وي. دا دنیا چې کوم دی نمایشي دنیا ده. هر انسان چې کوم دی د خپل مطلبه پورې یار دی. ته څنګه یې روزانه ښیي؟ ښه جوړ یې. کوم ځای نه رالې؟ زه د کرک نه. کرک نه خاص دې دپاره رالې؟ دې دپاره رالم. د کرک نه د ګیلمنې د قبر دپاره د دعا دپاره دا ملګری راغلی دی. داسې ډېر خلک شته چې خفه دي پې او څه خلک پې خوشحاله دي. دا راته ووایه، دا مړه شوله، چا ویشتله، ټیک شوله، د هغې نه پس زه ډېر خلک ګورم راځي او د خوشحالۍ اظهار کوي. څوک وایي ناسور دی، څوک څه وایي، څوک څه وایي. تاسو پکې څه وایي؟ لکه چې انسان مړ شو خو بس پکار چې موږ وایو چې الله دې وبخي. موږ خو دا وایو چې خدای پاک ته ښکلي جنتونه ورکړي کړي، ځکه چې دی چې کله هویلي وو چې ټیک ټاک ته چې راتله، ای چې موږ د ای چې زه چې راتله، ای چې موږ ته چا کور ته مړی نه راوړله، خلک بدې رډې پسې وایي دی خپل لایف ته ژوند ته سیخ کړی و. نه خو مونږ دا ویل چې یا دې ته مونږ پیسې ورکولې، یا بل ورکولې. خو دا ډېره غلطه کړې چې بېګناه وشتلې ده که نه. چې انسان هر څونه ګناهګار شي د هغې سزا به وله زما رب ورکوي. د انسان څه کار دی چې تهمتونه لګوي، الزامات لګوي. دا د ګیلمنې قبر دی، 14 لکه فالوورز دي، دا مینوال دی، سپورټر دی، دا د کرک نه راغی د دې د قبر دپاره دی، د وا دپاره. تاسو په الله یقین وکړئ چې زه ته دروغ نه وایم. زه په دې قبر سره ولاړ یم، د ګیلمنې قبر دی. یو کاري صاحب ما پسې کال وکړو چې دې ګیلمنې به هره میاشت زمونږ مدرسې ته 2 لک روپۍ ډونیشن نه لیکلو، چنده بیا رالیږله. نو که دا پیسې دي په هره طریقه ګټلې، خو د مدرسو خیال به پکې ساتلو. نو بی خبره ختمه شوله، ګیلمنه لاړله، ختمه شوه، مړه شوله. یو څو ورځې پس به چې کوم دی دا خبره هم سړه شي، خو خلک چې خنداګانې ورپسې کړي دي، دې نه به الله تپوس کوي چې
یو انسان ګناهګار شو رب ته تپوس کولی شي د انسان به هیڅ حق نشته دی نو الله دې رحم وکړي او بیا دا خبره کوم بار چې څونه هم جنکۍ په ټیک ټاک باندې راځي خپل کردار داسې جوړ کړي چې تاسو پسې سبا له 100 کسان خفه وي خو شاید در باندې نه وي دې خلکو له بس پیغام ورکړي یاره د ډېر خلک ګورم که نه لکه څوک خنداګانې کوي څوک د خوشحالۍ اظهار کوي څوک وایي ما دیګ پوخ کو څوک سوی زه دې خلکو ته وایم که نه چې دې چې اسې ویلي وه چې زه یا اسلام آباد ته ځم دې زوی ته ځم نو مکمله خلک به ورته تلل خو زه دې ته خفه یم چې دې چې جنازه وه هېڅوک نه دي ورته راغلي خو دومره خو به چا پوښتنه کړې وه که نه لکه پوره ټیم وي پکې او څوک دا چا نه وویل نه چې داسې ښایسته ویډیوګانې ورته جوړه کړه چې د وویل ویډیوګانې هر ټیم هر سړی دا بېګناه څوک ویډیوګانې پسې چګوي او دا چې څوک کوړونه دا مه کوئ چې څوک خو دا مه کوئ ځکه چې دې خپل لایف هر څنګه وایي تاسو څنګه څوک ویلی شي نشي ویلی او دغه یو ریکویسټ ته کوم چې څنګه خپله دعاګانې پسې وکړئ څه پسې وکړئ خو دا څو ویډیوګانې مه پسې اوچتوئ صحیح ده ملګرو والسلام